ډیرو محترم مسلمانانو داسې وظیفه راته ښیم چې څلور غټ حاجتونه به م الله تعالی پوره کوي. او وظیفه صرف او صرف 100 فیرې کول دي. 100 فیرې دا وظیفه تاسو ورځ کې کوئ. څلور داسې انعامات پرته الله جل شانه پوره کړي محترمو، ضرور برته دا حاجتونه پوره کیږي. دا بدله الله تعالی درکوي. دا په حدیث مبارک کې راغلی دی. ځان خبر کړئ، ځان خبر کړئ. او دا وظیفه چرته هم پرېږنک دی. انشاءالله روزانه 100 فیرې وایې، ټول په 10 منټه ټیم نه لګي. د زندګۍ غټې غټې مسلې به م څلور ختمې کي. او دا حاجتونه به م څلور الله تعالی داسې پوره کي چې ستاسو وهم او ګمان کې به هم نه راځي. لهذا دا زندګي هسې روانه ده، نو دا څلور د غټو حاجتونو دپاره دا وظیفه انشاءالله په خپله زندګۍ کې شامله کړئ. زه هم الحمدلله کوم، زه هم ماته الله تعالی داسې فایدې وښودلې چې زما ذهن کې هم دا خبرې نه راځي. قسم بالله چې ډېرې زیاتې فایدې به راته الله تعالی درکړي انشاءالله. دا راته زه بهترینه وظیفه ښیم او زه په خپله هم کومه 100 فیرې صرف روزانه چې هر ټایم یې کوئ انشاءالله. دې طریقې سره دا وظیفه د خپلو غټو څلورو حاجتونو دپاره انشاءالله ضرور وکئ محترمو مسلمانانو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېره محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویاند او هغه مسافرو کوم چې بهر وطن کې دي، الله تعالی دغه مسافرو ته اوږده زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي. محترم مسلمانانو تاسو به ډېرې وظیفې کړې وي او ډېر حاجتونه به ستاسو پوره شوي، ډېر به نه پوره شوي. نن چې زه کومه وظیفه تاسو ته ښیم یقینا فالله چې دا وظیفه زه پخپله کوم. دا وظیفه پخپله کوم او ماته الله تعالی دومره فایدې راښودلې دي او څلور غټ حاجتونه الله تعالی د انسان پوره کوي. نو الحمدلله هغه حاجتونه هم الله تعالی زما په خپله پوره کړي دي. زه تاسو ته دغه هم یم چې کوم حاجت د انسان څلور غټ حاجات الله تعالی دې وظیفې سره پوره کوي هغه هم درته ښیم. لهذا تاسو دا وظیفه صرف او صرف 100 پیرې کوئ. 100 پیرې څه ګرانه خبره نه ده محترمو. دا 100 پیرې په 10 منټه کې انشاءالله بهترینې طریقې سره ویلی کېږي. صرف او صرف 100 پیرې کو سحر مونځ نه پسې کوئ، کو ماسپښین نه یې کوئ، کو مازدیګر نه یې کوئ، کو ماښامه کوئ، کو ماسخوتن. زه محترم مسلمانانو سحر مونځ نه پس کوم. دا وظیفه هم تاسو ته اوس اپلوډ کوم. اوس مې دا وظیفه هم په خپله هم وکړه. نو ما ویې لړه کې چې راشه زه د خپلو محترم مسلمانانو ته هم دا وظیفه وښایمه. نو چې انشاءالله الله جل شانه د دوی هم څلور غټ مسایل، څلور غټ حاجتونه، څلور غټې هغه ناممکن مسئلې الله تعالی به ستاسو د 100 فیرې وظیفې کولو سره انشاءالله ضرور به ضرور پوره کوي. دغه څلور مسلې راته وایم محترم مسلمانان چې کمې کمې مسلې دي. صحیح شوه که نه؟ ور روزانه چې څوک دا کلمات 100 فیرې وي، دا کلمات نه دا وظیفه 100 فیرې کوي، نو دې کلمې د برکت سره به الله جل شانه ته څلور غټې غټې فایدې ورکړي. څلور غټې غټې فایدې به ورته ورکړي. داسې فایدې چې محترمو هر انسان پسې نن ګرځي، هر انسان په دې فایدو پسې کړمن دی. لهذا دا فایدې تاسو وورئ. ګورئ لومبی چې دی محترم مسلمانانو که نه، لومبی به د فقر او فاقه الله تعالی ختم کړي. فقر او فاقه نه مطلب هر د دنیا نعمتونه به الله تعالی تاسو ته درکړي. کو ګاړی غواړئ، کو بنګله غواړئ، کو بیبي غواړئ، کو خاون غواړئ، کو کور کې خوشحالي غواړئ، کو کور کې پریشانۍ ختمول غواړئ. فقر او فاقت دا ټول دی ته وایي. رزق څه ته وایي؟ هر یو نعمت ته د الله تعالی وایي. نو لومبی فقر او فاقه، غریبي، وحشت، قرضونه، مسایل دا به الله تعالی ختم کړي. دویم نمبر چې د محترم مسلمانانو د قبر د وحشت، د قبر د یرې، د قبر د سخت زندګۍ نه الله تعالی وساتي. قبر ته به ځو که نه، څوک به نه ځي قبر ته. ما ته دې وښیي زما دا وظیفه چې څوک اوري دا غږ ټول به قبر ته ځو. دې کې هېڅ شک نشته دی. نو لهذا چې هسې هم ځي ضرور ځي، پاتې کېدو والا نه یي، مخکې د یا وروسته د تللو ته لازمي دي. نو بیا 100 فیرې د وظیفه د قبر د خوشحالۍ دپاره وکړه. د قبر د تورو تیارو نه د حفاظت دپاره دا وظیفه انشاءالله ورځ کې 100 فیرې کوه. د قبر د تنهایۍ او د مصیبت نه به د الله تعالی بچ کړي. صحیح شوه؟ بله دا چې درېیمه فایده ده د محترم مسلمانانو چې الله تعالی به درته مالداري درکړي. الحمدلله زما هېڅ تنخوا نه ده، درته تحدیث بالنعمت بیانوم. الحمدلله ثم الحمدلله. زما صرف 15,000 د مدرسې ده او 5,500 چې ده 5,500 د مدرسې ده او 15,000 د جومات ته. نو په دې 10,500 روپو کې الحمدلله ډېر
او الله تعالی داسې ځنه رزق راکوي که نه، داسې ځنه پیسې راکوي که نه چې تاسو وهم او ګمان کې هم دا خبره نشي راتللی. لهذا دریم برته الله تعالی مالداري درکړي، داسې مالداري چې زړه به دې غني، داسې مالداري چې زړه به دې خوشحالي، داسې مالداري چې نورو خلکو لپاره کې صحیح شو که نه، نو دا به تاسو شروع کوئ. او څلورم نمبر دا چې قیامت کې به الله جل شانه د دې کلمې د برکت سره د جنت په دروازه باندې به الله تعالی داخل کړي. دا څلور غټې فایدې شو. لومبنی څه؟ فقر او فاقه به د الله تعالی ختم کړي. فقر او فاقې نه مطلب کور کې به د جنګ جګړې مصیبتونه تکلیفونه خاون ښکلی بیبي دا ټول دی که راځي. ها دویم دا قبر د وحشت د یاري نه، د قبر د تیارو نه، د قبر د مصیبتونو تکلیفونو نه به د الله تعالی په امن کې کړي. دریم دا چې مالداره به دي کې الله تعالی. او څلورم دا چې د قیامت په ورځ به د الله تعالی د جنت په دروازه باندې انشاءالله داخل کړي. نو دا څلور غټې فایدې شو. صحیح ده. دې سره نور هم دنیوي او اخروي هغه فایدې دې کې شته. کلمه کومه یو د محترم مسلمانانو صرف او صرف سل فیرې لا اله الا الله الملك الحق المبين، لا اله الا الله الملك الحق المبين. دا به تاسو پابندۍ سره روزانه قضیو پکې نه کوي. روزانه زنانه بیماری کې هم کولی شي، بغیر بیماری نه هم کولی شي. روزانه به دا سل فیرې بغیر ناغه، بغیر د مطلب د رکاوټ نه، بغیر د دغه نه به دا تاسو روزانه انشاءالله سر فیرې کوئ. قضیې به پکې نه راولئ. ها انشاءالله العزیز تاسو به لږو ورځو کې د دې فایدې تاسو ته الله جل شانه په خپلو سترګو ووینئ، په خپلو سترګو به د الله تعالی درته وښایي. انشاءالله ما عجزته هم دعاګانې کوئ. ګناهګاران یې موږ د دنیا کې ژوند تېروو، نفس دی راسه، شیطان راسه الله دغه کړی، او شیطان هم د الله تعالی سره هغه کړی چې ستا بندګان به په ناشکرۍ کې مبتلا کوم. لهذا په هر وخت کې، په هر ټایم کې د الله تعالی شکر ویستل پکار دي. الحمدلله ثم الحمدلله. په دې تمامه زندګۍ، په تمام نعمتونو، په تمام صحت باندې، په بچو، په ښځه باندې، یعنی په هر یو څیز باندې یا په دا باندې شکریا ایستل پکار دي. الله تعالی مو خوشحاله او باد ساته. الله تعالی مو د دواړو جهانونو خوشحالۍ، عزتونه، راحتونه الله تعالی زمونږ نصیب کې. محترمو دا لږه زندګي د خپل من چاحت نه تیرو. نن ټول انسانان هغه سفیړې خوري، ټول انسانان د خپلو خواهشاتو نه مجبوره دي، خپل خواهشاتو باندې ژوند تیروي. محترم مسلمانانو خپل خواهشاتو باندې خپه کیدو او د الله جل شانه په من چاحت باندې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارکه طریقو باندې خپل زندگی تیر کو. دنیا به هم الله تعالی را ښایسته کی او آخرت به هم ان شاء الله الله جل شانه را ښایسته کی. الله تعالی د موت تاسو له په دې لږو خبرو باندې، په دې وظیفې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. او دا وظیفه دی الله تعالی زموږ ستاسو دپاره د آخرت او د دنیا ښکلې ذریعه د هغه ښکلې زندګۍ دپاره تېرولو دپاره نصیب کړي. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخره.